پلاره زمونږ دا څه زندګي ده وخت به راشي ډېر ګرانه زندګي ده چې دا وخت به کله راځي اخر زویه راپاڅېدې او پلاره راپاڅېدم دې ورور مې څه ویل نه زویه دا هم تقریبا ډېر زیات تنګ دی په موږ باندې به یو ورځ داسې وخت راشي دا زموږ څه زندګي ده دا زموږ زندګي ده او دا څنګه زندګي دا د غربت نه موږ تنګ یو خو زه حیران پاتې یم چې په موږ باندې دا وخت کله راځي کله راځي بس پلاره چپ وای کنه یار څنګه چل دی والله بس څه به ووایم د دې غریبۍ د لاسه ډېر تنګ راځي پلار مې هم خفه دی ورور مې هم خفه دی او یار غریبي خو ډېره زیاته ده نو څه سوچ دې کړی دی ځمه سعودي عرب ته دا پښتانه یو متل کوي چې 19 او شل دې نه کړه تر هغې پورې نه راځم تر څو مې شل کړي نه ها یار نو څه اراده دې کړې ده کله به ځې د خیره ته او یاره بس ځمه ځان ته سلب جب برابرومه ځمه چې څه کېږي او یار ښه خبره ده چې لاړ شي څه به دنه جوړ شي لالا ولې خفه یې خیر خو دی وروره اراده مې دا کړې ده چې لاړ شمه بهر خو د راجي ته فیصله کوم چې هغه څه وایي زویه دا څه وایي داجي زه وایم چې لاړ شمه بهر نو ښه به نه وي زویه سوچ ته خو بالکل صحیح دی نو څه بدلېږم زموږ دا یو کور دی دا هم کور نه دی بچې کنډر دی خو څه چل به کوم همدا کور به زه ستا لپاره خرڅوم بچې او ستا لپاره مې خرڅوم کار څنګه دې بتالیږم السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام ولې مشره خیر شه خان جي زه دا کور خرڅوم زما ډېره زیاته غریبي ده د خپل ژبې بار ترېږم مشره ستا دا کور ډېر ګډ وډ دی زه یو 4 لک روپۍ ورله درکړم خان جي 4 لک روپۍ هم ډېر شوی دی چې زه به صرف د خپل زوی بار ملته ولېږم مشره دا 4 لک روپۍ غواړم خان جي ستا ډېره مننه زموږ دغه یو کور و چې دا ما ستا لپاره خرڅ کړو ما ویل چې ته کامیاب شې بس پلاره زمونږ هم دغه یو سهاره وه هغه هم تا خرڅه کړه ځم خو ځمه تر هغې پورې نه راځم چې تر څو مې شل کړي وي زه بچې شل کړی خو هېڅ چل نه ده بچې او چې ته وایې زه شل کوم زه یم چې الله پاک دې ستا نه لوی سړی جوړ کړي لوی سړی
او وروره سفر په خیر تیر شو خو په خیر راورسېدو. شکر دی وروره چې سفر دې په خیر تیر شو. نور کلي حالات واقعیات خو او وروره ښه خیر خیریت و خو بس غریبۍ راغستې یم ځکه مې خپل وطن پرېښود او دلته راغلم. وروره واقعي چې زمونږ ټول ملګري هم د دغې غریبۍ هم د دغې بېوسۍ د وجې خپل وطن پرېږدي او بهر ته راځي. الله دې وکړي چې ستاسو مقصد وي او ستا څومره غریبي وي الله دې ختمه کړي او الله دې تا په خپل مقصد کې کامیاب کړي. وروره دا راته ووایه چې د کار به څه پروګرام وي. وروره ته خو ایله اوس راغلې لږ صبر وکړه یو ورځ نیمه ارام وکړه بیا به د خیره سره کار له وځې. نه وروره نه زه چې په کم سوخ باندې او په کم تکلیف باندې د کلي نه راوتی یم زه یم چې یو منټ هم کښېننم. صحیح ده وروره سبا به دواړه انشاءالله کار له وځو. بس وروره چوټي نه کوو ډېر زیات ناوخته دی. زه خو وایم چې نن ور ټایم هم ولګوه ته یې چې ناوخته دی. وروره زه به نه لاړ شم او تا ور ټایم ونیول. صحیح ده وروره ځه ته ځه ته ورغه چې د حاجي ته خو رنګ وکړم. هله دا مې خو زوی دی دلته یې کېم چې لږ خبرې ورسره وکړم. هلو السلام علیکم بچې څنګه یې خیر دی بچې؟ ها خیر دی غونډ ښه دي بس بچې بس خیر دی غونډ ښه دي بچې خو دا راته یم بچې چې ځان هم ښه خیال ساته او موږ هم د دواګانې کوو ته هم د دوا کوه بچې ټیک ده زه صحیح ده زه صحیح ده اوکې اوکې بچې. بچې ته د حجرې هلته وګوره کم از کم مزدوران مې دې راوسته کم از کم یو جبر دې خو صفا کړی وی که نه یار. او دا جي کسانو ته مې وینا کړې ده اوس به راشي. زویه ډېرې ورځې وشوې او بل زوی مې سره کار نه دی کړی پنځ په کم حالات کې به وي ور یې ګوند ټلیفون ورته وکړم څنګه چل دی. هلو حاجي څنګه دی ژوند څنګه روان دی اوس تاسو څنګه کېږي خیر دی ښه یې نو کور کې خیر دی؟ خیر دی بچې یار څه ډېر دي ښه ډېر تېر دي خدای په فضل دی. خیر دی شکر دی بنګله شته موټر شته پیسې شته هر څه شته بچې خو صرف اور صرف ستا کمی دی چې ته نه او بس دی که نه مسلمان شپږ کاله دې وشو مسافري ستا ختمېږي او که نه دا راته ووایه چې شل شوي ده که نه تا ته ما ویلي چې څوک پورې مې شل کړي نه هغې پورې نه ده. او زویا شل ده بس راځه زویا بس راځه ما دا ووایه چې ته به کله راځې ما له یو ټایم راکړه یو تاریخ راکړه بس. د پلاره چې ته ویې شل ده نو زه به یو دوه ورځې پس درشم.
خبر خو نه کنه زه به سبا نه بله ورځ ځمه کلي ته نمبر تابوت کې به ان شاء الله سبا درځي په ایرپورټ کې تاسو ودرېږئ څو داسې نشي کېدی داسې نشي کېدی داسې نشي کېدی داجي ولې د ګټې وټې یو وکاسې و هغه مو پات شو هغه ته ما ورته ویلي وو چې بچې دا دنیا لونډه ستا دا شل کېږي نو هغه 19 نمبر په تابوت کې راغلی معاشرې خلکو نن زما زوی 19 نمبر په تابوت کې روان دی هغه ته ما ویلي وو چې دا دنیا 19 ستا او 19 به خو ما ته خپل زوی ما ته ویلي وو چې نه پلاره زه به شل کوم خو نه معاشرې خلکو نه دا دنیا 19 ستا او 19 به داسې څوک هم نشته چې شړې کړي